अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न लिल मुत्तक़ीन मफ़ाज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ढेर काबिल क़दर काबिल एहतराम मशरानो कशरानो रुणो او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پردنشینو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت که پدې کې الله رب العالمین د متقیانو د پرهیزګارو خلکو د کامیابی تذکره کړې ده. الله رب ذوالجلال مسلمان ته کامیابی په اعمال صالحه او د ګناهونو نه د ځان بچ کولو په عوض او په بدله کې ورکوي. دنیا او آخرت ورلا ښکلی کوي. رب ذوالجلال فرمایلی دی ان للمتقین مفازا، بېشکه د متقیانو د پاره کامیابی ده. هغه کامیابی هم په دنیا کې ده او هم په آخرت کې ده. الله رب العالمین په دنیا کې سکون په شکل کامیابی ورکی او په آخرت کې د جنت په شکل انسان ته کامیابی ورکی. د جنت تذکرہ قرآن پاک ځای په ځای کړی دا او رنگ په رنگ انداز سره الله تعالی د جنتونو صفات بیان کړی دي. رب العالمین د قیامت په ورځ باندې خلق لا عملنامه ورکي. په هغه کې بعضې خوش قسمت خلق بوي چې هغوی ته به په ښي لاس عملنامه ورعطا کی. بعضې بدنصیبه بوي په ګس لاس عملنامه میلو شي او څوک ډېر بد قسمتی نو هغوی ته به د شا د ډډې عملنامه میلاویږي. الله دې مونږ او تاسو ښي لاس باندې عملنامې والا وګرځئ. نو کومو مسلمانانو نیکانو خلکو ته چې په ښي لاس باندې عملنامه میلو شي نو دقه خلک کامیاب دي او دوی به الله تعالی جنت ته بوزي. قرآن پاک کې د جنت بیانونه شوي دي، ځای په ځای شوي دي. په ټول قرآن کې تذکرې د جنتونو راغلي او بیان شوي دي. پدې کې دنیا کې دوه قسمه خلق اوسیږي، یا خو به نیک وي یا خو به بد وي. او که دویم قسم په غټه سطح باندې مونږ ګورو، یا به مسلمان وي یا به کافر وي. په دنیا کې بس دغه خلق دي. نو د دې دواړو د پاره د جنت بیان دا فایده مند دی. دین ورته ډیر خیر او فایده ملاوي دون کې دا خو کلک توجه ورته بنده وکي. کم چې نیکان خلق دي نو د هغوی حوصله افزایي کیږي چې مونږ جنت والا کارونه کوو، نیکې کوو، مونږ به جنت ته الله بوزي. نو په دې باندې د دې نیک عملونو سره نورم جذبه او شوق او محبت پیدا شي. او کم چې بد عمل مسلمانانی گناهګاری او گناهونه کوي نو هغوی د پاره یو شوق پیدا شي چې هغوی ووایي چې موږ هم دغه خوشحالو او سکون، عیش و عشرت او آرام و راحت طرف ته تلل غواړو. نو هغوی کې هم جذبه د نیک عمل پیدا شي. او کم چې مسلمانان دي نو هغوی ته الله تعالی د جنتونو تذکره وکړله نو دا مسلمانان په خپلو ایمانونو باندې خوشحاله شي او نورم ایمان سره د دې مینه محبت پیدا شي او ایمان یې په نورم کلک شي، مضبوط شي. او کم چې بد مذهب او کافر خلق دي نو که هغوی قرآن پاک واورېدو نو د قرآن دغه جنتی تذکرې چې واوري نو هغوی به هم د کفر نه زړه موړ شي او جنت طرف ته به توجه او دیان را وګرځي.
نو ځکه الله رب العالمین په قرآن پاک کې د جنت تذکره کړې ده او یو کرته نه بار بار په جنت باندې تذکری شوي دي، بیانونه شوي دي او ډیر آیتونه د جنت حواله سره الله تعالی نازل کړي دي. جنتونو کې انسان ته هیڅ قسمه بندیز یا سو پابندی او کم کوز اسم نشتا. جنت ته یو انسان لاړ شي نو بس دغه جنت د پاره د ټولو نعمتونو زیاده د ته بهر نعمت وافر مقدار سره ملاویږي، د ته په نعمتونو کې زوال او کمی ناراضي، د ته ډېر بشمیر نعمتونه ملاویږي. نو الله دې زمونږ او تاسو د ټولو دا نصیب کی. جنت ته چې انسان لاړ شي دی به خوشاله وي، دله به احرام او خوبم نه ورځي، ستړیوالی پر کالی بم پې نه راځي او دی به ناجوړه کېږي او بیماریږي م نه او دی به خفه کېږي م نه، غمجن کېږي به م نه او دله به مرګ هم نه راځي. دی به روز تر ورځه هره ورځ د بلې نه ښکلې به تیروي او کم نعمتونه چې دله ورکوي ابه لا زوال وي، په هغه نعمتونو به زوال نه راځي. چې د سره دا سودا وي چې نن خوشته خو سبا به زه څه کومه، نو دا غم او فکر نه بم الله دا جنتی ساتي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله تعالی نه سوال وکړ، پروردګاره ته چې جنتی جنت ته بوځې نو دا راته ووایه چې د ټولو نه ورکوټې او د ټولو نه اخیری جنتی هغه به کومه درجه کې وي چې ته د ټولو نه رستو جنت ته بوځې. نو موسی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي وی د قیامت په ورځ باندې یو آخری جهنمی چې هغه به زه روباسم، اوس آخری مسلمان دی روباسم به او جنت ته به بوزم او د دې نه پس به د جهنم دروازې بندې کم، په دې کې صرف کافران به پاتې وي. دا هغه آخری مسلمان دی چې بار پاتې شوی دی او ټول جنتیان جنت ته تللی دي. نوی هغه جهنم نه چې رو باسما نوی زه به دې ځان ته ودروما او ده ته به ویمه چې زما بنده جنت ته دې بوزما، خدا راته ووایه چې په دنیا کې تا د سلورو ملکونو تذکره چرته اورېدلې ده یا دې چې ته په خپلو سترګو سلور غټ غټ ملکونه کتلی دي. نو دی به ورته وایي چې یا مې کتلی دی او یا مې کم از کم بیان اورېدلی دی، فلانې ملک دی فلانې دی، داسې سلور ملکونه به ورته یاد کی. بیا به ته الله تپوس کوي ښځه دا راته ووروه چې د هغې ملکونو بادشاهان پیژنې. په دنیا کې سلور ملکونه خو تا اووی چې ما لیدلی یا اوریدلی دي او د هغې د سلطنت چې کم بادشاهان دي د هغې تذکره څه یاده ده درته. نو دی به ورته وایي چې او پروردګاره ما ته هغه بادشاهانو هغه قصې یادې دي او ډېر ډېر ملکونو غټ غټ علاقې وې، په هغې اختیاراتو او په هغې باندې تسلط او پاغي کې قسم قسم نعمتونو سره مخو او ډیر زیات فراخي ورته او ډیر سکون آرام او راحت سره وخت تیرو او خپل خپل مزه او زندگی په عيش او عشرت کې تیرولا. نوې الله تعالی او تو فرمایي چې تا کم سلور ملکونو داغه د بادشاهانو تذکره وکړي، داغه نه سلور چند زیات یا داغه نه لس چند زیات، یعنی د سلويختو ملکونو عمرغت کور او محل په جنت کې تعالی در کومه او جنت ته د بوزما. وی دا جنتی ډیر زیات حیران شي چې پروردګار استا دا رحمت دومره ډیر دی، بیا وی جنت ته بوزي او دې حیران وی چې زه خو اوس د جهنم نه روتم، زمانه رسو خو نور مسلمانانم نشتا، ټول جنتیان جنت ته تلی، زه اخیری جنتی مال دومره لوی سلطنت او اختیارات او دونه محلات راکړل چې د دنیا د سلويختو ملکونو نه زیات غټو او داغه بادشاہانو د مزو چرچو عيش او عشرت آرام او راحت نه زیات وافر مقدار کې ماتم ملاويږي، دومره لذتونه او حلاوتونه راته ملاوي. الله ته ډیر مهربان دی. نو موسی علیہ السلام د الله نه تپوس کوي. موسی علیہ السلام چې دا بیان وریدو نو ډیر حیران شو او د ډیر حیرانتیا د وجنه الله ته وی پروردګاره دا خو هغه اخیری مسلمانو چې جنت ته بوتو دا جهنم ته اول تلو، خدا را ته وای چې هغه کم
جنتی ستا ډیر خوخو او اول د جنت ته بوتل دی هغه سره بسکه هغه سره بستا سره وی او سم عملوي الله تعالی او ته فرمایي وی کم جنتیان چې ما ته ډیر نږدې او د جهنم لایق او مستحق نو او اولې ز جنت ته بوتلل غواړم نو هغه لما په جنت کې قسم نعمتونه تیار کړی دي او الله تعالی او فرمایي د خپل شان لایق سره وی ما ول په خپل لاسونو نعمتونه سنبال کړی دي او هغه نعمتونه مې د خزانو په شکل دوی له تیار کړي سنبال کړي اخودلې دي او هغه نعمتونو خزانو باندې مې په خپل دست قدرت پاغي مهرونه لګولې دي هغه مې سیل لګولې دي لاک کړي مې دي چې دا به دا جنتیان زما د لاس دی دوی به په خپل لاس ازادي او دوی به دا نعمتونه ګوري او بیا به ته خوندونه مزي اخلي او بیا موسی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي دا به هغه نعمتونه وي چې زه خپل نیازبینو بندیانو کې جنتیانو لور کوم وی دا به هغه نعمتونه چې چرته سترګو به دا نعمت لیدلی نه وي او دا به هغه نعمتونه چې د دې تذکرې غوګونو به اوریدلی نه وي او دا به هغه نعمتونو خوندونو مزي وي چې د انسان دل او دماغ کې به داغي خیال او خطر بالکل نه تیر شوی داغي به په وهم او ګمان کې نه راغلي داسې نعمتونه ناشنا بوي او دا به خپل خاص بنديانو لپاره جنت کې ورکوم نو موسی علیہ السلام ډیر حیران پاتې شو چې آخري جنتی له ورکی نو الله به د نږدو جنتیانو له سو ورکی بیا بل یو حدیث مبارک کې راغلی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک ذکر کړی دی خو د حدیثو کتابونو د حدیث سره خامخا دا یو جمله لیکل ده وې د حدیث به ضحک وای حدیث تسلسل بالضحك دا حدیث مسلسل په خندا سره ویل کیږي حضور علیہ السلام چې کله دغه حدیث مبارک الفاظ بیانول نو حضور علیہ السلام په مخ مبارک باندې خندا وا او چې صحابه اوریدنو اغویم خندل او چې داغې نه رستو صحابه بیا تابعین او بیانونو اغویم خندل تر د قیامت پورې دا حدیث مبارک چې ذکر کیږي نو ټول بور سره په اوریدو خاندي او چې څوک بیانې به په بیانولو خاندي نو هغه حدیث مبارک زستا سوړان ذکر کوم تاسو په خپل حیرانم شه او بم خان دی چې واقعي داسې خلک چې اغوی الله سره دومره عادت شي چې دوی بالکل اړو پروام اونکي او الله سره داسې خبرې وکي دومره ډاډه شي غني د الله مخ کې خو پیغمبرانم خبرې نشي کوله خو بس باز نیازبین خلکی الله یزان سره په خبرو راولي نو غي بیا خان دي او تاسو چې هغه اورې بیا وخان نه حدیث مبارک کې راغلی دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې جنتیان کله جنت ته لاړ شي او دوزخیان دوزخ ته لاړ شي نو یو مسلمان د خپل کمزوري عمل په وجه ام جهنم ته تللی دی او یا په دې جهنم کې ډیر زیات تنگ وي د جهنم په منځ کې به پروتي نوې د تبا الله تعالی متوجي شي چې زما بنده وای کنه څه حال دی وې دې وته چې پروردگار کو مهرباني کینو یو درخواست دته وکما وی الله تعالی وته وی چې زه واقعي مهربان مو وای څه درخواست دی وې دې وته وی چې پروردگار د دوزخ په دې منځ کې په لمبو کې د اودرولې ما ډېر اوس وزولم نو کده لګه مهرباني وکړو د جهنم د دې منځ نه د لګ د اړخ ته دروازې ته نږدې کړم دا اوس دې چل اونر کوي الله سره خو الله خو پويږي نو دی وی د جهنم د دروازې ته نږدې کده د منځ نه ملګ اړخ تا کا وی الله تعالی او ته فرمایي چې زبر د اړخ تا کم خدا د چې اسنا تبیاوي چې اوس می ته بار کا دروازې نه می بارو باسا نو دې وته وی چې نه بس دغه مهرباني وکړو ما توبه بیا بل سوال نه کوم خدا لمبه را پوری دي دا ډېر سخت دي دینه می لګ اړخ تکا نو الله د خو وی چې د دروازې ته می نږدې کوي الله د جهنم د پاسه کې بالکل اعترابار کی او د پاسه پکېری تاسو به چې څنګه د پاسه نو د جهنم د شکل داسې چې دا د کوی پشان ډوب دی نو پلان نه منس کې چې څوک پراتی نو هغه ته الله وی چې زه ټیک د زده بار کوم او جهنم لکه د کوی د سر د پاسه چې تخته کې دی او پاغي باندې دا جهنمی کې نه
نه دی خو لمبې بیا هم اخلي، خو د جهنم دننه چې کومې لمبې وي هغه کمې شوې او دی ته اوس بار دی. نو دی یو شیبه پس بیا الله ته پروردګار ته خو ډېر مهربان دی. دا اوس دی چاپلوسی کوي او امید یې شته د الله د مهربانۍ. نو دی الله تعالی ته وایي چې پروردګار ته خو ډېر مهربان دی. وی الله تعالی ورته متوجه شي چې بنده وایه بیا څه مسله ده. وی دی ورته وایي چې پروردګاره زه خو شرمېږم ویلې نشم، ځکه وعده مې وکړه چې بس دې خوا مې راورسو نو بیا بل سوال نه کوم. خو اوس هم زما خواهش دی د جهنم دا لمبې او تو راله رارسي نو که لږ د جهنم د خوا نه هم لږ بار کړم. خیر دی د جنت او د دوزخ منځ کې به هم جنت ته نه ځم، خو بس صرف د جهنم د سختو نه مې لږه خوا کا. الله تعالی ورته وایي چې ګوره ته دونه وعده خلافې وخت تېرې سوې او دا اوس سوې. دی ورته وایي چې الله پاکه خیر دی بیا به نه وایم مهرباني وکړه بس لږ مې ورخوا که ته خو هسې مهربانه ذات یې. الله تعالی ورته وایي چې زه ټیک ده او بس زه به د اخوا کم نه د جنت او د دوزخ په منځ کې کښېنئ. دته جنت دا دروازه او جنتونه په نظر راشي. یو شیبه چې تېره شي نو دی داسې مړاوې ناستې اوس خوله جوړی خو ویلې نشي، الله ته आवाज نشي کولی. نو الله پې پوهې دی ورته وایي بنده وایه که نه بیا څه مسله ده. دی ورته وایي چې الله زما خو سترګې شرمېږي زه خو تا ته اوس نشم ویلی، خو کم از کم چې دا جنت وینم نو لکه دې ورجوخ کړم چې د جنت دا قسم قسم خوشبویانې راکاږم او په ما محسوس شي نو دا به ډېر ښه شي. الله ته چې ګوره تا نه خپله وعده 2 ځله دې ماته کړه ایره شوه ده نه. دی ورته چې مهرباني وکړه خیر دی یو ځل مې د جنت د دروازې ته نږدې کړه بیا زما توبه بیا زه سم نه غواړم بس چپ به ناست یم. الله تعالی ورته ښځه واده وکړه چې نور به بیا څه نه غواړې. دی وي زما واده ده پخه واده ده بیا زه سم نه غواړم خو د جنت دروازې پورې مې ورنږدې کا. نو دی د جنت دروازې پورې ورنږدې شي نو لږ ساعت پس د جنت دروازه کولو شي نو دته دننه جنت ښکاره شي. وی دی الله نه بیا سوال کوي چې پروردګاره دا خو داسې بېسیاره نعمتونه دي او مزې چرچې دي که لږه مهرباني دې وکړه هسې سر ورته کومه. الله تعالی ورته وایي تا چې اوس 3 ځله واده وکړه ته اړو شرمېږي نو صبرېږي نه. دی ورته وایي چې الله که زه شرمېږم او که صبرېږم او که نه شرمېږم او نه صبرېږم خو ستا رحم خو ډېر زیات دی نو ته ولې داسې نه کوې خو بس وردننه مې کا. دی ډېر ډاډه شو، الله ورسره ډېر په مهربانۍ سره ملاقات او خبرې کړي دي. دله ډاډ ورکړ نو د دوړه غټ شو او دی اوس تکړه دی خبرې کولی شي. وایي چې جنت ته ورننوستو وردننه کېدو کې شو نه الله تعالی ته نه تپوس کوي چې تا له زه جنت درکم. وی دی ورته وایي چې پروردګاره دا خو ستا لوی کرم او احسان به وي چې ته جنت راکې. نو الله تعالی دته یو د حیرانتي او د تعجب ډکه خبرو کی. وی دی ګوته په خوله شي او دی یو ناشنا خبره د حیرانتي وکړه الله سره خبره کړې ده. وی الله تعالی ورته وایي چې 3-4 ځله د ما سره واده وکړو ما ته دې کړه خو بس ته وایې چې مهربانه نو واقعي زه مهربانه یم زه د جنت ته بوزم. خو که جنت ته دې بوزم او څونه چې دنیا وه د مرګ نه مخکې قیامت نه مخکې څونه دنیا وه د دې ویړې دنیا عمر لوی بادشاهي به هم دله درکم جنت ته ځې. وی دی داسې ګوته په خوله شي او هغه د خندا خبره دی اوس کوي. وی ګوته په خولو او الله ته داسې حیران ګوري او ورته وایي چې پروردګاره ما خو وی او واقعي چې ته یې چې ته ارحم الراحمین زیات رحم کوونکي ستاسو نه لوی شان دی او تم ټوقې لاکې. د ځان دا ټوقه ښکاري د ځان جنت کې د تلو داخلي قابل نه ښکاري او بیا په جنت کې چې کم لوی د دنیا عمره سلطنت او بادشاهي ورکوي د دغه دماغ نه مني. نه دی وایي چې ته خو ارحم الراحمین ذات او د هغې باوجود هم ته ټوقې کې ته خو الله یو ټوقې مه کوه. الله تعالی ورته وایي چې زما بنده زه ټوقې نه کوم دا ښکاري تا ته ټوقې خو زه چې څه ووایم بدلېږي نه. زه دله د دنیا عمره عیش و عشرت او دغومره لوی سلطنت در کوم او لاړ شي جنت ته او جنت ته ور داخل کی. دا هغه حدیث مبارک دی حضور علیه السلام چې کله وینم خندلی صحابه اورېدنم خندلی او بیا چې تر قیامت پورې دا څوک وی ابم خاندي او څوک یې اوري ابم ورسره خاندي چې د دومره ناشنا خبرو دونه ډاډه شو چې الله ته وی ته ټوقې کې. بهرحال جنت ته جنتیان ټول داخل شي. یو ځل حضرت
ابو هريره رضی الله عنه د خپل شاګرد حضرت سعید ابن المسیب رحمت الله علیه سره د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه وروسته بازار ته تلو. نو سعید ابن المسیب رحمت الله علیه چې کله د جنت د بازار کې دغه نظاره او منظر وکړو نو د جمعې مونځ نه راغلیو. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته داسې کی وی سعیده زه د استاد یم ته مې شاګرد څنګه چې دلته یو ځای یو د بازار کې روان یو زه د الله نه غواړم چې په جنت کې الله د قشان په بازارونو کې یو ځای وګرځي. نو حضرت سعید ابن المسیب رحمت الله علیه حیران دی او تاسو دغه دمه پورې د ته دا پته نه چې په جنت کې مملا بازارونه وي. نو سعید ابن المسیب رحمت الله علیه د ابو هريره رضی الله عنه نو تاسو کو وی صاحب په جنت کې به ولې بازار ویسو. نو ابو هريره رضی الله عنه تو فرمایل وی او په جنت کې بازار نه بازارونه بوي او ډیر زیات خوندور او مزیدار بوي. وی څنګه بای؟ نو ابو هريره رضی الله عنه تو فرمایل وی ما د حضور علی السلام نه اوریدل وی حضور علی السلام فرمایل چې د جمعې ورځ بشي او جنتیان به په خپلو ټیکانو او په خپلو کورونو کې دننه ناس وي او خپلو نعمتونو کې به مشغول او مصروف وي. وی د جمعې ورځ بشي د جمعې د مونځ دغه کم ټایم چې دغه وخت چې راورسي وی دوی ته به الله پاک د خپل شان لایقه سره په خپل اعلان وکي چې ای جنتیانو د خپلو کورونو نه روزي او په دې بل طرف په بر روان شي بازار ته لاړ شي. نو دا ټول جنتیان د خپل کورونو نه روزي چې مونږ ته الله حکم وکړي اعلان وکړي چې اوزه جنت ته لاړ شي جنت کې بازار ته لاړ شي. نو دوی به بهر روزي او داسې په بره طرف به رواني بازار ته بزي. وی هغه به ډېر غټ بازاري منځ کې لار ده یو طرف تم دکانونه دي بل طرف تم دکانونه دي دا جنتیانې مخې ته په دې لار کې تیریږي. نو که دې خوا ګورې نو ښکلې دکاندارۍ او ډېر سامانونه پراته دي که دې خوا ګورې نو هم قسم څیزونه پراته دي خو په هغې کې به دته د هر دکان نه اعلان کېږي چې راشه جنتي ته راشه او وګوره چې څه دې خوښ شي نو اوچت که کور ته یو څه دا ستا دي تا نه قیمت نه غوښتل کېږي دا مفتو کې واخله. نو اخو د دنیا بازار نه دی اخو د جنت بازار دی چې کم نعمتونه او کم ښکلي سیزونه و پکې پراتی. نو دا جنتیان به شاپینګ د پاره لاړ شي ندی به سودا کوي نو نعمتونه چې کمې خوښیږي ښکلي نه ښکلي برالي اوړه پورې نږدې کوي او ځان سره یو پچی کې جمع کوي او اوس به ځي مخکې نوره سودام کې د بازار هغه سره پورې برسي چې څه خوښ شو بس اب ځان له راټولئ. چې دا جنتیان د بازار د دې دکان نه هغې دکان هغې دکان نه هغې دکان داسې نمبر په نمبر ټولو دکانونو کې وګرځي او ښکلي څیزونه ځان له خوښ کړي. نو د هغې نه پس هغه له بازار هغه سر ته چې ورسېدل نه دې سره سودا ده خو ښه ډېره ده خو دوی پې تنګ هم نه دي او لاس کې درنم نه ده چې دوی پې ستړي شي. وی د دې نه پس وی دوی ته یو اعلان وشي چې یو غټ میدان دی هغې ته راشه الله پاک سره تاسو یو اجتماع وکړي یو میدان کې جمع شي او الله پاک تاسو سره څه خبرې کول غواړي. نو دا ټول جنتیان نارینا دوی به راشي او دوی به هغه میدان ته ور داخل شي. وی په هغه میدان کې به کرسۍ لګېدلې وي نو د چا چې څومره اوچت شان دی په جنت کې دغه د شان لایق هغه مره اوچته معتبره کرسۍ به هغه د پاره لګېدلی او د هر جنتي په خپل نشست او په خپله کرسۍ باندې د هغې جنتي نوم به پې لیکلي او د چا کرسۍ به د سرو زرو نه جوړه وي د چا کرسۍ به د سپینو زرو نه جوړه وي د چا به د یاقوت او د مرجان نه جوړه وي د چا به د لال او د جواهرو نه جوړه وي چا به د هیرو د دې سیزونو نه کرسۍ جوړې شوي وي. خو کمال به پکې دی چې کمې درجې والا بنده په کرسۍ په خپله کرسۍ کېناسته دی به په دې کې دومره پر سکون وي او ده ته به دومره سرور میلاویږي چې دی به نه خفه کېږي چې ما نه هغه بل بره ښکلې کرسۍ کې دی به په خپله کرسۍ کې دونه خوشحالي بره ته به پام هم نه ځي. د هغې نه پس دی به په خپلو کرسو باندې کینی
او دغه وخت کې چې کوم هغه اخیری کمزوري نه کمزوري جنتیان دي چې ټولو نه وړه درجه کې دي وی هغوی ته به هم کرسۍ ایښي او د هغوی شان به دا وي چې ښي طرف ته به د مشکو او ګس طرف ته به د امبرو ټیلې لګېدلې داسې ډیرکې به وي مشک او امبر به وي لکه تاسو چې یو معزز شخصیت ته په ټیبل باندې مخې ته ګلونه کېدی داسې به دا معزز شخصیات دي جنتیان دي نخي طرف ته مشک او بل طرف ته امبر بوي او دا قسم قسم خوشبویانې به په دوی باندې لګي ندی بډیر خپل انداز سره چار چاپیره په ګول ډیزاین کې په کورسو کې کینی او مخې ته بدوی سره الله تعالی مخاطب شي خو خیال دار او مسله دار چې دوی ته الله ښکاری نه دی ته په نظر بلا ناراضي دی به صرف د الله چې څنګه شان د هغه سي आवाज اوري دی به صرف د الله आवाज او خبري اوري په دغه وخت کې الله تعالی حضرت اسرافیل علیه السلام ته حکم وکي وې ستا په شپېلې مې دنیا نسکوره کړې ده اوس ته په خپل آواز باندې زما کلام قرآن پاک واورو جنتیانو ته وی جنتیان چې کله دا اسرافیل علیه السلام په आवाज سره دا تلاوت او د قرآن आवाज ووري وی دوی به داسې مست شي چې دوی به ځان نه اړو خبرم نشي دوی ته یو سکون او سرور او خوند او مزه او حلاوت او لذت ملو شي دوی به ډیر زیات مست شي دوی به ډیر خوشاله شي وی بیا دا غین رستو الله تعالی په خپل باندې د جنتیانو ته مخاطب شي زما بندیانو پتاسو د زما د طرف نه سلام وی دی ډیر خوشاله شي چې الله مونږ ته سلام وکړو وی دا غین رستو بیا الله تعالی دی ته وی چې جنتیانو بندیانو دا راته وایي چې تاسو له په جنت کې څه کمی شته دی به ورته وایي چې الله سونو هغه ټول دی راله راکړي دي څه کمې یو پوچې کمې هم راته نشته خو چې څو ټول دی په مونږ تمام کړل هر څه نعمتونه دی راکړي دي وی الله تعالی ورته بیا وایي چې بندیانو خیر دی لږ سوچ وکړه که څه کم وي چې هغه هم دله درکم دی وی چې پروردګار ډیر سوچ پیو کو خو څه کم نه دي چې څو ټول دی راکړي دي وی په دریم ځل بیا ورته الله یو شیبه پس وی خیر دی لږ سوچ وکړه که څه کمي وغواړه چې درکم په جنت کې نه درکول نشته چې څه دی وغوښتل درکوم خو وغواړه وی دی حیران شي چې ارسو خو راکړي دي خو چې دا الله وی چې څه وغواړه کې دي چې څه کمي سوچ وکړه نو واقعي چې الله ته به پته خو مونږ ته به پته نه دغه وخت کې روایت کې راغلي دی وی دوی به علاقه کې په دنیا کې چې کوم عالمانو سره پیژنګلو وا وی دی بزر هغه عالمانو ته مخ کی چې عالمانو صاحبانو تاسو سره په دنیا کې دوستانه وا او مين او محبت نو داغه مين د خاطره اوس راته وي الله بار بار سوال کوي چې څو غواړي چې درکم کس کمی چې او غواړه درکم نو الله نه سو غواړو یا عالمان په خنداشي چې الله پاک خو ارس مونږ لرا کړی دی واقعي دا رښتیا خبر ټول نعمتونه په مونږ تمام کړل خو یو نعمت چې د نعمتونو سردار دی او دا شته نعمتونه بدنه ایر کی داسې یو نعمت ته چې اوسه پورې مونږ ته ملو شوی نه دی نوې دی وته وی چې هغه کوم نعمت ته ډیر پتا دی چې زر ووري چې زر الله ته وی چې دا راکا نوې دی وته غوګونه سلور کړي او ته نږدې کړي چې کوم نعمت پاتې دی چې وغواړو زر راته وایا زکه دی ډیر په شوق په دنیا کې دوی خبرو ته غوږی خودو مینه ور سره نو په جنت کې د مینه او د اشتیاق د وجنه غوږی ورته خې ضرورت و چې کوم نعمت پاتې چې هم د الله نو غواړو نو د عالمان صاحبانو ته چې ارسه را کړی دي خو الله تعالی وعده کړو چې په جنت کې بخپل دیدار در کوما نو دغه شرف لا نه ملو شوی الله مونږ سره لا دیدار نه را کړي نو دوی سم حیران شي او سم خوشاله شي او مسته کې راشي او په یو आवाज الله تعالی ته وی چې پروردگار ارسه دی را کړو خو ستاد دیدار کمې پکې دی دیدار لا پاتره نو بس مهرباني وک خپل ملاقات مو کا او مونږ ته ځان مخایا نه الله تعالی په او یا زرا پردو کې پوشیده وی هغه ټول پردې د ځان نه اخوا کی او الله تعالی چې څنګه د شان سره لایق دی او څومره ښکلی دی څومره زبردست ذات دی او څومره خشته دی او د هر عیب پاک دی هغه پاکیزه ذات بندیانو ته په جنت کې را مخامخ شي وی دا جنتیان دومره حیران شي وی دوی وی چې په جنت کې خو اوسه پوری سمنو صرف دا یو دیدار د الله مونږ ته ملو شو نه مخ کې خو مونږ ته اړو خوند او مزم نه ملو شو سونه ډېرې مزه ملو شوې دي خو د الله دا نعمت دیدار چې ملو شو دا غي نه رسو غ نور نعمتونو ته اسم بیا نخکاری وی دوی ډېر خوشاله شي
وای ناګانه بره په اسمان کې اوریځې ګوري او درنې درنې راښکاره شي دې وایي چې دا اوریځې راخلاصیږي او په شیبو شیبو باران راوریږي وی دغه وخت کې الله تعالی دې ته وایي چې زه تاسو سره زما دیدار او ملاقات وشو اوس لاړ شئ نو چې دوی د خپلو نشستونو نه او د خپلو کورسو نه پاسي نو دغه وخت کې په دوی باندې د مشکو او د انبرو او د اسمان د طرف د اوریځو د طرف نه انوارات چې کم تجلیات د الله دي دغه باران وشي هغه باران به داسې چې دوی به په لمدیږي نه بس د دوی به صرف میک اپ شان وشي او د دوی ټول بدن سر نخپو پورې دا به ټول خوشبودار او معطر شي مزین بشي او بیا یو هوا راوالوزي هغه هوا داسې ده لکه د سپرلی په موسم کې چې په بنده باندې یخه هوا لګي نه ورله تکلیف ورکي په د باندې خم لګي خوندم ورکي او تکلیف هم نور کې د قشان یخه هوا براوالوزي او په دنیا کې چې هوا راوالوزي نو دې کې خاورې شګي وي دوړې وي خړوالی او سخاوالی وي په جنت کې چې هوا راوالوزي نو په هغې کې سپینه دوړه شان وي نو هغه به دا زنانه میک اپ کوي او سپین اوچ پوډر لګوي همدغه شان هوا کې دا مشک او انبر به پوډر شوي وي او د دې نه به میک اپ جوړ شوي خو اوچ فام کې به وي او دا به راوالوزي او دا به د جنتیانو په مخونو باندې ولګي خو دا خو نارینه په بازار کې تیریږي کورونو ته ځي او په مخ باندې هوا ولګي د مشک او انبر د باران په شکل او هوا ولا ارس اوار کړل زی ته رسول نو دا ټول ډیر زیات خشته شو ښکلی شو لکه چې دا پالر کې تیار شو او دا غي نه پس دا هوا او دغه باران کورونو تم تللی د دوی په بیبيانو ورېدلې دي او هوا د غي په مخونو لګېدلې ده وی چې دوی کورونو ته لاړ شي نوې دروازې چې کولو کې کور ته ورننوځي نو د خپلې بیبیانې ورته ګوري وی ګوته په خوله شي او حیران شي او دته وی خیر خو دی نن خو څه ډېر زیات ښکلی ښکارې نن خو د دا زیب و زینت څه ډېر زیات شوی دی او ته خو ډېر خشته شوی ستا حسن خصوص و چنده زیات شوی څه چل دی کړی دی نوې دا سړی ورته وی چې ته ځان نه خبرې ځان ته د کتلې دي تم دقه شان ښکلی شوی چې زه تلم او سینګوې د هغې نه سو چند ښکلی شوی د جنتي د سره دغه بیبي به وي وی دی ورنږدې شي وی د هغې سره دا مینه ډیره زیاته شي ځکه ډیره ښکلی شوې ده او د هغې د سره ډیره مینه پیدا شي وی دومره مینه چې دی ډیر ښکلی شوی دی وی دا سړی وی چې راویلم دی زړه کې وروټومبم او دا ښځه وی چې دا خپل خاوند راوالم زه په دې زړه کې وروټومبم وی دومره یو بل سره مینه پیدا شي او بیا د دین وروسته الله تعالی دې ته اعلان وکړي چې دا یو ورځ نه ده هر ورځ به ستاسو دغه شان ښکلي وي نو الله پاک ټولو مسلمانانو ته دغه اخري انجام په دنیا کې د ښکلي اعمالو په صله کې او په بدله کې ورکوي بیا په جنت کې دی رنګ په رنګ نعمتونه استعمالوي په جنت کې ښکلي عالیشان زندگی تیروي او په جنت کې بیا دا خوشحالي د یوې ورځې نه ده مونږ خو په دنیا کې خوشاله شو نو وایو چې سبا به بیا څه کېږي خفه به یو لا خوشحالي د واده د خادر ختمه بشي بیا غمونه مصیبتونه دي یا بل ورځ به څه کېږي بل ورځ به څه کېږي خو په جنت کې کومه خوشحالي میلاو شوه سبا به د هغې نه زیاته خوشحالي میلاویږي سبا خوشحالي میلاو چې بل ورځ د هغې نه زیاته نو ورځ تر ورځه ستا په خوشحالو کې اضافې به کېږي او الله پاک به نورم سکون آرام و راحت درکوي او نو من نعمتونه به درکوي او چې څه دې خوښېږي څه دې زړه ته راځي ټول به الله تعالی درکوي نو د الله نه مونږ لاس په دعایو چې الله پاک د جنت دغه ښکلي مناظر او بیا د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت اعلی او عظیم نعمت ستا دیدار الله زمونږ د ټولو نصیب کې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.